دې باندې نو الله فرمایي چې الذين دا هغه خلق دي دا خشوع کوونکی عاجزي کوونکی هغه خلق دي یظنون یظن په معنی د ګمان ده ولدلته معنی د یقین ده د عربي او قاعده ده چې دوی یقین ساتي یظنون یقین ساتي دوی دا خبره په یقین کې ده انهم چې بشک دوی ملاقو ملاویدون کی دی ملاقات کون کی دی ملاویږي به ربهم خپل رب سره وانهم او بشک دوی الیه ام هغه طرف ته یعنی رب طرف ته راجعون ګرځیدون کی دی رجوع کون کی نی واپس لون کی دی الله طرف ته دا هغه خلق دی چې هغه خاشعين دي هغه خاشعونو د پاره خاص خبره ده چې دی دا یقین وی چې مونږ به الله سره ملاویږو او مونږ به واپس کیږو الله تعالی ته دا دومره اهمه خبره ده چې دې سره اعمالو کې درستګي هم راځي خشوع عاجزي هم راځي فروتنی هم راځي اصل کې بعض عبادت داسې وی چې هغه ایمان سره تعلق لري بلکې هر عبادت ایمان سره تعلق لري د ایمان نه بعد بیا ځنې عبادتونه جذبات او احساسات سره تعلق لري لکه مونږ عملی طور باندې خو مونږ وکړو خو زمونږ جذبات معاون نوي یا زمونږ احساسات معاون نوي نو عمل خود مانځه وشي لکه سړی ته چاوولې چې لکه پټیران مونږ کیږي وای ما خو چې کاونو کېدو یا لکه سړی ته وای چې بیا او د سم نه کیږي نو چې ما خو کو یا زه خو کوم نو کیږي نو یو د منځ دا کول دي کوم چې موږ ښکاری یا کوم چې موږ کو یو د منځ هغه طریقه یا سعادت ته چې کوم الله تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعہ سره موږ ته الله تعالی خدای لري هغه د لپاره ایمان نورستو هغه سوچ هغه فکر او هغه احساسات او جذبات موجود وي بیا په غمانځ کې خوندم بدل شي د عبادت بیا رنگم بدل وي او خوندم بدل وي او درجه کې هم بدل وي لکه تیر درس کې د دې تفصیل سره دی باندې خبره شي هم له شری یو کس ته غمونځ کوي ته ورته ګوري دغه یو شان دی غمونځ کولی یو بل سره دغه یریږي تانه یا خلق ریاض پاره کوي خلق ورته ګوري نو غمونځ به بدل وي خو کوي سړی دغه جذبات د الله باری کې دي دغه احساسات نو بیا دغه غمونځ بدل وي نو دی باندې بیا چې ته ان شاء الله مخکې راځي یو درس به کده ور باندې کوو په عبادتو کې یعنی په زړه سره چې کوم تعلق لري هغه کې یو رجا یعنی امید او یو خوف هم ده دا د عبادت په معنی کې تفصیل شوی او دا د خوف او د امید خبره نه ده شوی تفصیل سره دا ان شاء الله مخکې براشي ان شاء الله نو د خوف او د امید دا ظاهر عمل سره تعلق نه لري لکه دا عمل نه ده کته ډیر امیدوار شې د الله خو خاله تا نه معلومیږي نو چاته معلومیږي چې دا چې امید ساتي یا تا ډیر راشي خدای معلومیږي نه ښکاری نه د دې عمل هغه اظهار نه کیږي دا خو که عمل کې خوف او رجا قائم شي دا سه ډیر اعمال دي چې دا موږ الله سره نږدې کوي موږ ایمان مضبوطی باغ کې خوف ته رجا دا یقین د زمونږ دین علاوه ځنه نور داسې عمل دي لکه مثلا توکل الله باندې ځان سپارښتنه ځان سپارل په الله تعالی باندې اوس دا په عمل کې نه ښکاری کډیر سره کوشش کوي یا ډیر یو تو ګوري چې دې کې ګورم چې په چا باندې باور کوي یا چا باندې توکل کوي خدا د عبادت هغه انتها ده نو دیو جنا داسې عبادت ته هم توجه کول دا ضروری هم ده ول تعالی خودلی هم د قرآن کریم کې بار بار مونږ اکثر خلق اعمال کو صرف اکثر اعمال کو او اعمال او دوستګي پس لګیایو خو بهترین عمل خو بهترین ګیره خو بهترین حج خو هغه کې دنه چې کم شی پکار وي هغه پکې نه یو روغ رمټ گاډه ده خو چې تیل پکې نه انجن پکې نه ټایرونو کې هوا نه اگر هغه ډېر قیمتي دی هغه مزل نه کیږي ابانه مزل نه کیږي نو عمدارنګ هغه یقین چې الله سره د ملاوي دو ده یا جوړ شي دغه کیفیت کراغلو نبي ابو منذ او په اروشي کې خشوع پیدا شي او الله تعالی د اعمال زموږ تاسو برابر کی الله دیو کی راسي وستاسو دی باندې کې څو آیتونه اوري چې د خبره باندې خروخ پوي شي د خبره لگا قبلو کې هم ګرانه ده او په یدو کې هم ګرانه ده خو چې آیتونه اوري آیتونه کې خپل د الله تعالی خیر او برکت او موږ دا راړو ځکه چې د قران ډیره حصہ تاسو اوري نو تاسو به ویلې خو سوره بقره په د قران کریم ډیره حصہ به تاسو اوریدلی وي او ویلې بوم ان شاء الله الله دیو کې دغه سي سوره انعام آیت نمبر 31 سوره انعام آیت نمبر یو درشم 31 31 نمبر آیت د سورۃ انعام سورہ انعام
هغه ځکه الله فرمایي دا اول اپوزیټ تاسو ته خیمه متضاد هغه چې هغه د الله سره د ملاویدو یقین نشتا هغه خلک چې الله سره د ملاویدو یقین نشتا هغه خیمه تاسو ته نو لغه ووري قد بتحقیق سره خسر الذين نقصان کې شو لغه کسان نقصان بیا مونږ دغه کسانو نقصان یافته شو هغه کسان کذبوا چې دروغجن کړل بلقاء الله ملاقات د الله هغه خلکو نقصان بیا مونته چې د الله ملاقاتي دروغجن کړو اوس یو دروغجن هغه دی چې مونږ په خلی باندې وایو یو هغه دی چې هغه زموږ اعمالونه اظهار کړي کله چې سړی عمل داوی چې زه واپس کېږم الله سره مخامخ کېږم بدل وي اوس کا په خلی وایو کنه وایي حتا تر دې اذا جاءتهم الساعه ورکل چراغي په دې قیامت بغتتن اچانک او مرګم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سړی مرشي په دې قیامت شروع شو قالوا دی بیا وایا حسرتنا هاي افسوس ته هاي ارمان د زمونږه بدقسمتي زمونږه علامه فرتنا هغه چې موږ کمې کړې ده ماغه چې موږ کمې کړو فيها باغي کی وهم يحملون اوزارهم او دوی بو چتون کی وی د خپل بوجونو علی ظهورهم په خپل شاګانو باندې الا خبر شي سا اما يزرون ډېر بد دي هغه چې دی او چتای ډېر بد وزن دي چې په دې پیټ شوی دی څو وزن د ملاقات یقین نه و الله سره دا یقین د دې زړه ته پریوته نه و چې موږ به الله سره ملاویږو موږ به الله سره مخامخ کیږو الله تعالی سره به زموږ حساب او کتاب کیږو وغیرہ یو آیت بلتا سورې سورہ یونس آیت نمبر 7 او 8 یونس وم او اتم نمبر آیت 7 او 8 یونس ان الذين بشكا كسان لا يرجون چې امید نه لري لقاءنا ملاقات زمغا ملاویدل زمغا دا د دې پسړ کې نشته چې الله سره ملاویدل بس مشو خاوري ری بشو ختم بشو یا بس کیږي بچ ارث کیږي فلانه به مخلاص کی فلانه به مخلاص کی یا بس لا اله الا الله مویل دی او غسر بخلاصي گو وغیرہ دا قسم ګمانونه دي وردو او دی خوشاله دي بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا باندې وطمئنوا بها او مطمئن هم دي په هغه خوشالون دي ژوند د دنیا بنگلی دي کارونه دي او گاډه دي او کاروبار دي او پیسې ډیری دي او بچی دي وغیرہ او په دې مطمئن هم دي چې بس ټیک ټاک نه کامیاب سره دي سوی می کامیاب شو ډاکټر شو انجینیر شو او گاډه مرته ملاو شو نو کریم ملاو شوی دا تنخوایم دي رخصه الحمدلله مر سره وای حتی ګنه خدا سي عجيبه خلک دي چې ګډي کوم نو ور سره الحمدلله وای چې الحمدلله کار می خروان دي بهر حال د اغداد اغید اطمینان اظهار دي چې مطمئن هم دي خوشالم دي او مطمئن هم دي په خپل اغباني والذین واغکسان هم چې اغوی عن آیاتنا غافلون زموږ آیاتنا غافل دي خبره بنیادی سره لا يرجون لقاءنا زموږ په ملاقات باندې د دې امید نشته دا امیدوار ندي نو څه چل بکیږي انجام به سي اولئک هم دغه کسان مأواهم النار ټکانا زه اخر ورتللو زه د دوی النار اور ده بما كانوا يكسبون په سبب د دې چې دوی بکول اوس ګوري تاسو د دوه ایتونو اوریدل تاسو ځین کې خبر راغله الله سره ملاقات د ملاویدو هغه یقین دا څومره ضروری ده او چې دا نه نو دلته دا نه دی ویل چې مونږ نه کوي حج نه کوي روزه نه ساتي نه د الله سره ملاقات کې دلو هغه یقین نشته نور باندې یارشتا نه دی یری کیفیت راځي دنیا ورته مقصد لګي بچو د پاران دنیا خو خزان د پاران دنیا خو خبرند دنیا وایم دنیا او دې د پر ټول توجه بس دنیا باندې انخته ده نو دا به څنګه خلک دی په قیامت کې تباہ بربادي الله فرمایي اوس دې مقابله کې هغه خلک تاسو وګورئ چې کوم د الله سره ملاویدو یقین هم شته نو چې الله سره د ملاویدو یقین راغی نو بس دا عمل بخپل درست شي لکه مثلا موږ دلته اوسناستي او دا یو اچانک الله دې نه کوي زلزلہ شو موږ به څه کوو منډه بهر بوسو غبرایي کو هغه به مرضی په خله باندې کلمې راشولې دغه چې موږ دا یقین راشي چې دا شی براونه غورځيږي موږ هلاک نشو موږ مړ نشو یا اور ولګي یا بل یو داسې کیفیت پیدا شي چې دا کیفیت پیدا شوی نه وي نو ایمان ټول بالغیب سره تعلق لري خزان پویږي په دې خبره لکه ګرانه ده ماته اندازه ده په بیان کې ګرانه ده په ایدو کې ګرانه ده چې کله ایمان بالغیب اصل خبره ده رسول الله صلی الله علیه و سلم به خبره کوله د هغه خلاصه دا لکه پښتو کې عزت تاسو یو خلاصه دا ما سره ملګرتیا وکي هیڅ درته نه ملایي
دنیا نه بلاس وینځي، بچو نه بلاس وینځي، دولت نه بلاس وینځي، فلانی نه بلاس وینځي، فلانه 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 هیڅ نشته. ها مرګ نه بعد دا هر شی دی، دا هر شی واستای جنت ته او حوری دی او غلمان دی او مزید دی او فلانه او فلانه 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 دنیا کې ما سره هیڅ نشته. نو چې کم خلق به رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری کېدل ایبه د دنیا ته کو نه ساتله. القویدل ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الله تعالی فرمایي سورۃ بقره کې چې خامخاب اسماء راضی، ير برازي، لوګه برازي، تند برازي او مالونو نقصان برازي او ځانونو نقصان برازي، خو تاسو به صبر کوئ. ما سره نشته. او مونږه د دنیا بدقسمتی دا چې په دین کې هم دنیا لټو. درې ورځې لاړ شه ولګاو نو دومره به د کاروبار خشي، سحر کې سورې یاسین وای دومره به د دکان چلیږي، شپې سورې واقعا وای نو کاروبار به د خبي. یعنی هغه دین هم د دنیا د پاره کوو یا د دنیا خوالی ته الحمدلله وای چې الله مو ډېر مهربان. اگر کدا د الله فضل دی دا څنګه چې کني دا نه دي کول وکړه، نه دا متاع ده ضرورت ژوندۍ ده. چا تعالی ډېر خبر کړی دی خو مقصد حیات دا نه دی. نو الله څنګه موږ برابر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیوي حالت هیڅ نشته دی. خو تا ذهن کې به هر وخت فکر دا ناست وي چې زه د الله بنده یم او زه به الله سره ملاویږم. کتب جمعات کې که خلکو سره یو که تنهایی او که د دنیا هر شعبې کې ولې نه او که د دنیا هر یو کار کې ولې نه، حتی چې د باتروم کې دنه ناس دی بشکت په خله باندې د الله نو ما خلنا غستې شي، خو ستا زړه تعلق وګاره چې الله سره او ستا هر کیفیت چې الله سره دې ته الته امید ده چې زه الله سره ملاویږم. نو هغه ملاویدونکو بیا بدلې سره یا د څنګه خلق دي. سوره کهف آیت نمبر 110 اتلسم نمبر سورت ته لسمې سپاره کې شروع کیږي او شپږمې سپاره کې د آیت ته آیت نمبر 110 سوره کهف آیت نمبر 110. قل دیتا او آیا انما بشک خبر دا بلن دا انا سچیم بشرون یو انسان یم مثلکم تاسو پشان دی زم تاسو پشان دی یو انسان یم یوحا الیا وحکیگی ما تا انما چی بشک خبر دا بلن دا الہکم الہ دی تاسو الہ واحد الہ دیو فمن کان یرجو لقاء ربه فمن بسغتو کان چیوی یرجو چی امید ساتی لقاء ربه ملاودل دا اللہ سرا ملاقات دا اللہ امید استا نفل یعمل عملا صالحا بس دے عملو کی عمل نیک ولا یشرک بعبادت ربه احدا او دے اللہ سره هیڅ څوک شریکینا. دا د دې ایتونو اوري به تاسو ذهن کولاویږي. سوره رحمان آیت نمبر 46 بس راوي ما غزه تاسو ته وایم دا آسان ایتونه دي. رحمان شپږ څلوي ختم ولمن خاف او څوک چې یریږي مقام ربه ودریدلو د الله په وړاندې الله د حاضرین یریږي چې زب الله ته مخامخ کېږم جنتان وبغونه دی غي د پاره او دا غي تفصیل بار بیان شوی دی. جنت واقع کوم بیان شوی دی چې دا دو باغونه بوي حوري بوي غلمان بوي داسي حوري بوي چې انسانانو او پریانو به تلاش لګول نه وي او دو باغونه نور دي او خيمي دي وغيرها. بهر حال چا لپاره ولمن خاف مقام ربه هغه الله د سره د ودریدون یریږي دغه احساس د جذب الله ته مخامخ کېږم. سورہ نازعات کې عمدہ خبر لګبل انداز کې دا 40 41 اخیری سپاره کې دویم سورت ته نا ورسنه سورت ته واما من خاف مقام ربه او هغه څوک چې یریږي د الله سره د ودریدو د پېښې د الله نه الله په مخ کې ودریدونه ونهى النفس عن الهوى او ځان منکو نفس منکو د خواهشاتنا فان الجنه هي المأوى جنت بده د ټکانې. دا عبادت اوس کم یو ده د بخکارینا دا کم دي کې د افضل په دن نه کې ده څه کیفیت ته مونږ به الله سره ملاويږي. نو دا کیفیت چې کله پیدا شي نو خشوع پیدا وکي او چې خشوع پیدا وکي نو اوس تاسو مسکوتانو بنی رکعات کې واوریدل چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومنان کامیاب دي. کم خلک دي کامیاب چې دوی په مانځه کې خشوع کوي. خشوع څنګه پیدا کیږي چې احساس دا موجود یاره وخت چې زو الله سره ملاوي ازما رب دې ما ګوري. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقه هم خودلې دا چې ان تعبد الله ته د الله عبادت وکړه داسې کأنک تراه لك تشي هغه ګوري
دا سیدت احسان وای دا سي عبادت کوله ک الله چې ګوري کدا سي نشي کوي نو کم از کم دا سي کوي چې ما الله ګوري کم از کم دا سي کوي چې ما الله ګوري نو چې دا کار ستا په اعمالو کې کله راغلو بیا به خشوع راشي الله تعالی دې تاسو په ذهنونو کې او پزړونو